فلم دنیا خبره مو کړله لو ګورو جو څه به وایې تاسو دغه لو ګورو ته ستاسو تلل یا د سندره بیا هټ کېدل جی جی یا دغه فلم چې کوم پروډیوسر ډایرکټرز تاسو ته راتلل پښتانه خو نورم سنگران شته دي ولې جنید کامران صدیقی هغه سلیکټ کو ها اول به زه دا ذکر وکړم چې صرف دا میوزیک نه وي تاسو ځان څنګه پریزنټ کوئ هغه هم ډېر میټر کوي ایجوکیشن خو لکه دا نه ده چلو صحیح ده خو ایجوکیشن سره لکه دغه وي چې تاسو ته د ناستې پاستې آداب د خبرو کولو طریقه نو چې څنګه ندیم بیگ همایون سعید ما ته فرست ټایم کول وکړو چې دغه غانا لکه زمونږ خوښ شو ستاسو سره د دې باره کې نو ما هغه دومره لکه ښه طریقې سره ما کنورسیشن ورسره وکړه ما پوه کړه چې یاره ستاسو فلم سچویشن څه دی نو هغه وایي واقعي دا الګ پوه دی په میوزیک باندې هم پوه دی په خبرو باندې هم پوهېږي نو ما خپل د پښتنو ریپرزنټیشن ډېر ښه طریقې سره وکړه نو نیکسټ ډے ما ته وایي چې یاره راځه بس لاهور ته دا سانګ ریکریټ کا او بیا هغه نه نیکسټ ډے تاسو هغه نه پهله ریکریټ جوړ کړو دا جوړ کړو سانګ هټ و ساده آشنا او بیا مې ریکریټ فلم نمخ کې دا شوی او شوی وایرل اصل کې د کراچي خلک چې غټ انډستری خلک نمبرز باندې ریلای کوي ډیر چې نمبرز ګوري چې یار کم چې کم ځوانان دي سدي سمره فین فالوینګ د دیو میوزیک سمره مقبول دی په ځوانانو کې نو ځکه دیټس هاو دے کانټیکټډ می چې کانټیکټ وکړو هغه نه پس ما دومره خسته طریقې سره خپل پریزنټیشن وکړو نو نورم امپریس ول چې امپریس ول نو وزیر رست از هیستوري فریر هال کې و غټ سیټ لګیدلو کراچي کې نو زه حیران وم دا زما غنې د پر دومره خرچه دی وکړې دا او بیا یو نروس د سم وی فردر اون مایرا خان او همایون سعید ما نه ایکسپیکټ کولو ما ته خو پته نه وغه ټمپریچر دا به مایرا خان باندې پته نه ودا آیډیا نه وځي نو هغه شاکینګ نو مې یاره دا خو ډیر غټ سټاران دي لازمی خبره ده زموږ وړو کې غون انډستری دا یو شاینس وی یو هغه هیزیټیشن وی نو زه چې لاړم دیو سره مله دومره ملنګانو کنه یقین کوي دومره پروفیشنل ډاون ټو ورث خلک نو الته بیا مال چې اوس به صحیح شاٹ ورکوم نو ما برپور طریقې سره بیا شوټینګ مطلب هغه یاره یاغه هیزیټیشن ختم شو جی او بیا همایون سعید اوسم ما ته کالز کوي هغه کوي نو ډیر مزیدار سړی دی مزیدار انسان دی مایرا خان اوسم ما سره رابطه نو مطلب دغه چې څومره غټ سټاران دي پروفیشنل یو ډاون ټو ورث دي دا د کامیابی راز دی جی